الله جل شانه دا کائنات پیدا کو، انسان پیدا کو، مونږ پیدا کړیو او لازم کې اسمانونه د الله جل جلاله په اراده سره قائم دي. دا الله جل جلاله ذکر او دا غیاد کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده. او کله چې انسان دغه شکر ادا کول پریږدي، د الله جل جلاله د یاد نه غافل شي، بیا ازلی دشمن شیطان د سره ولګي او بیا د کامیابی د ځایونو د لارو نه اړي او د هلاکت او د خسران او د تباہی او د بربادی کندو ته پرې باسي. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا وهو له قرین. کوم کس د الله د ذکر نه او د رحمان د ذکر نه اعراض وکړو، نقید له شیطانا، په د باندې موږ شیطان مسلط کو، فهو له قرین، بیا دا شیطان د سره ملګری او بیا چې ملګری سړی سره قرین، هغه ملګری ته ویل کېږي چې هغه تا سره تړلی ګرځي، چاته نه بیلیږي نه. انسان خو بیا هم د بل انسان نه په بعضې ځایونو کې بیل شي، لکه کور ته چې ننوځي ستا ملګری تا نه بیل شي، بهر پاتې شي، قضای حاجت ځای ته چې سړی ځي هغه نه بهر پاتې شي. لیکن شیطان هغه داسې قرین دی، تړلی ملګری دی چې هغه د سړي نه په دې ځای کې نه بیلیږي. په هر څیز کې هغه خپله برخه ګرځوي، تر دې پورې چې کوم کس ازدواجی تعلقات هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق نه ادا کوي، نو داغه په اولاد کې شیطان د سره ملګری شي. کوم نطفه او کوم ساس کې چې د زنانه په رحم کې پروزي، په هغې کې شیطان ملګری شي. بیا کله مونږ دا افسوس کوو چې بچی مې دی خو ډېر سرکوزی دی او ډېر ته تنګ یو، او کله د هغې بنیادي وجه هغه دی چې دا پلار یې د الله د ذکر نه غافل و او د الله جل شانه یاد د ده په بدن کې، د ده په زړه کې، د ده په ژبه نه و. د هغې په وجه دې شیطان د په اولاد کې هم خپله برخه او خپله حصه وګرځول، هغه یې ځان طرف ته واړول. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې ما آدم علیه السلام پیدا کو او بیا د هر یو انسان چې کوم دی نو زوجه هغه د هغه د جنس نه ما پیدا که، او کله چې د دوی اولاد نی دوی بیا وایي چې الله موږ ته اولاد راکړي، او چې کله اولاد خدای ورکړي نو د هغه وخت نه دوی خطا شروع کړي، د الله سره په هغې کې غیر شریک کړي په اولاد کې، او په اولاد کې د الله جل شانه سره غیر شریک کول هغه د ابتدا نه کړي، هغه غیر اول شیطان وي چې شیطان بلار باندې دیزي. د هغې اولاد سره چې کوم
داغه خصمانه، داغه تربیت، داغه تعلیم، داغه عقیده او سوچ نظریه، داغه د علوق د وخت نه واخله تر اخره پورې دی د الله جل شانه نه علاوه د بل چا په انداز باندې چلیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه علاوه د بل یو قوم په تعلیماتو باندې چلیږي. شیطان د په اولاد کې برخه وګرځي. بیا دا اولاد نه د په دنیا کې د چین او د سکون او د اطمینان باعث وي او نه په آخرت کې د پکار راځي. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے وہ فائدہ نہیں دیں گے کسی کو بھی، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو تندرست دل لے کر آئے، قلب سلیم. زامن او مال بچاته فائدہ نه ورکوي په ورځ د قیامت، مگر هغه کس چې هغه روغ زړه راړي، چې روغ زړه راړي بیا به مال او زامن فائدہ ورکوي. چې زړه روغ خپل او روغ زړه کوم یو دی؟ روغ زړه هغه دی چې په هغې کې د کفر په ځای باندې ایمان وي، او قلب سلیم روغ زړه هغه دی چې په هغې کې د نفاق په ځای باندې اخلاص وي، او قلب سلیم او روغ زړه هغه دی چې په هغې کې د ناقدرۍ او ناشکرۍ په ځای باندې شکر وي، او قلب سلیم هغه دی چې په هغې کې د حرص په ځای باندې قناعت وي، او قلب سلیم هغه دی چې په هغې کې د بدو ارادو په ځای باندې ښې ارادې او ښه نیت وي، حسن نیت. انما الاعمال بالنیات، چې کله د زړه نه جذبات، ارادې او احساسات خراب پورته کېږي دا ښه زړه دی. په زړه کې ایمان وي دا ښه زړه. بیا مال هم په کار راځي، ځکه چې زړه چې کله سم وي نو دی به مال په هغه ځای کې لګوي چې کوم ځای رب خوشحالېږي، او زړه چې کله سم وي نو دی به د بچي تربیت داسې کوي چې په کوم باندې رب خوشحالېږي دی به هغې ته ترجیح ورکوي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې الله جل شانه فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. چې کوم سړی د الله د ذکر نه غافل شو، چې کوم کس د الله د ذکر نه شمکور شو، نی ویني، چې کوم یو کس د الله ذکر پرېښو هغې ته شاک، نقید له شیطانا فهو له قرین. بیا شیطان منګه د باندې مسلط کو. الله جل شانه چا سره زیاتې نه کوي زما عزت. لیکن چې کله انسان په خطا لار ځي او قدم اخلي نو د دنیا دار العمل له، دا دار البلایا، دار المحن، دار الامتحان، دا د امتحان ځای دی. بیا الله جل شانه هغه طرف ته ورته لارې بیا خلاصوي چې تو ځې نو ځه. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي د انسان په کفر او داغه په معصیت باندې خدای راضي کېږي نه خپي. ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے. اللہ جل شانہ په کفر باندې راضي کېږي نه، په معصیت راضي کېږي نه، هغه په بدو اعمالو باندې راضي کېږي او خوشحالېږي نه، هغه ناراضه کېږي. لیکن انسان ته اختیار ورکړی دی چې کله قدم غلطی طرف ته پورته کوي نو په هغې باندې بیا هغه لار ورته خلاصوي، ځکه چې هغه خالق دی. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. الله جل شانه نفس پیدا کو او بیا د هغې فجور او د هغې تقوا دا دواړه سوجنې پکې واچول. فجور ماده شر دام پکې الله جل شانه واچوله، او تقوا ماده خیر دام پکې الله جل شانه واچوله. که څوک وایي چې سراسر په ده کې ماده خیر وی ماده شر پکې نه وی نو څنګه وخوا؟ نو دا د خدای خوښه ده. الله جل شانه داسې مخلوق پیدا کړی دی چې په هغې کې د خیر ماده شته، د شر پکې اډو شته دی، نه هغه فرښتې. دا خو د الله جل شانه حکمت دی. د دنیا د ځمکه د اسمانونه دا ټول کائنات چې د انور او سپوږمۍ ستا په خدمت کې لګیا دي،
نو دا الله جل شانه د دې وجه پیدا کړی دي چې ماده خیر او شر دواړه پکې چولی شي د انسان په کوم طرف ځي. ابرو باغو مه خورشید و فلک درکارن تا تو نانه بکفاری و بغفلت نخوری. وریازه هواگانه سپگمئی نور دریابون و سندونا دا هر څه د انسان په خدمت کې الله جل شانه لګیا کړی. درکارن ستا په کار کې لګیا دي. تا تو نانه بکفاری و بغفلت نخوری. چې ته کله روټۍ او ټوک په لاس کې واخلې نو دا په غفلت سره نخوري. دا سوچ کې چې دا نوړی چې زما په دې ګوتو کې دا د غنمو د روټۍ نه ما ماته کا. دې پسې شاته د الله جل شانه په کائنات کې کوم مخلوق د الله استعمال شوی دی. زمکه استعمال شوی د خاور او به استعمال شوی دی، سر استعمال شوی دا، هوا استعمال شوی دا، د نور رڼا استعمال شوی دا، د سپوږمۍ رڼا استعمال شوی دا. د الله جل شانه غیبی مخلوق چې موږ ته په نظر ناراضي فرښتې هغه په دې کې استعمال شوی دي. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائیں زمین سے جو کومپل نکلتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے. آسمان سے جو قطرہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے. د ځمکې نه چې کوم تیغ روزي د غنمو هغې سره هم فرښتې، د اسمان نه چې کوم ساس کې راځي هغې سره هم فرښتې. د الله جل شانه دا دومره وسیع مخلوق دا ستا په خدمت کې لګیا دی. پدې کې د الله جل شانه د نوک برابر فایده نشته، ځکه چې هغه په هر څه باندې پوره دی او موږ هر یو څیز ته محتاج یو. کپڑے ته موږ محتاج، پیزار ته موږ د محتاج، خوراک ته موږ محتاج، خاک ته موږ محتاج، چې ستړي شنو آرام او خوب ته موږ محتاج، روپۍ پیسې ته موږ محتاج، د سر نه تر خپو پورې ټول احتیاج او احتیاج. بیا دا انسان په غرور کې راشي او تکبر کې راشي. نو عرض میں دا کول زما عزتمند شي الله پاک فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطان فهو له قرین. چې کوم سړی د الله جل شانه د ذکر نه هغه غافل شو، شمکور شو، سترګې پټې کې، بیا الله پاک فرمایي مونږ شیطان په دمانه مسلط. دلته الله جل شانه رحمان ذکر کړی ان ذکر الرحمن. رحمان دا الله جل شانه په اسماء صفاتیو کې یو اسم صفت یعنی صفتی نوم دی. دا الله جل شانه چې څومره اسماء حسنا دی ولله الاسماء الحسنى دی پسې شاته دا الله جل شانه صفات دی. هغه صفات داسې دي چې د هغې انتها نشته، چې څنګه د الله جل شانه ذات لا متناهی داسې د الله جل شانه صفات لا متناهی. رحمان دا د رحم نه مشتق، مهربانی د الله جل شانه، یعنی د الله جل شانه د رحمان د ذکر نه څنګه یو سړی غفلت کې کیږي. کله چې یو انسان په بل انسان باندې په دنیا کې څه ښېګړه ورسره وکړي او ښه ورسره وکړي نو دا ښې تر عمره پورې نه هېرېږي. دې سړي ما سره دا ښه کړي، د ما سره دا مهرباني کړي، د ما د چا سره معامله وه او په هغه سخته کې دی زما په کار راغلی، ما ته د پیسو ضرورت و، په هغه سخته موقع باندې د ما سره مدد کړی و، زما په کور کې نهره وه، په هغه سخته موقع باندې زما د بچو خیر خبره غشته. زه په یو کیس کې ګیر وم، د ما چا تپوس نه کولو، په هغه سخت حالت کې زه خلاص کړم. بیا د هغه احسان تر مرګه پورې نه هېرو. او دا عجیبه ده چې کوم ذات د انسان پیدا کړی دی هغه ما پیدا کړی او د ابتدا نه تر اخره پورې ستا د رزق بندوبست او هر یو حاجت هغه مهیا کوي او هغه بیا سړی هېر کړي، بیا د هغه نوم نه اخلي، بیا د هغه یاد نه کوي، بیا د هغه عبادت نه کوي، د هغه اطاعت په ده باندې فرض دی. هغه مرئ او هغه غلام چې هغه ته مالک روټۍ ورکوي، خوراک او لباس ورکوي او تنخواه هم نی، دی د مالک په خدمت کې لګیږي چې څه وخت یې ورته څه ووایي نو هغه ساعت هغه کار کوي. که یو کار یې په شروع کړی او د هغې منځ کې ورته بل وي نو فوراً پاسي، دا نه وایي چې صاحب دې ته مې پرېږدی چې دا پوره کړم، ځکه چې دا عبد دی، غلام دی، مرئ دی. او انسان د الله جل شانه عبد دی، بنده دی، د الله جل شانه بنده دی، او په عربی کې غلام ته بنده وایي عبد.
پکار دادا چې د الله جل جلاله حکم څنګه وشي هغه سي دی. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې د شیطان د اغوا کول نه کزان بچ کول غواړي نو الله جل شانه ذکر د الله یاد د الله بندگی دې کې مشغول په غفلت کې نشي. شرطا داسې حالت در باندې رانه شي چې د الله جل شانه یاد دی شي. ذکر د الله جل جلاله څه شی دی؟ د الله بندگی ده. او د دې آسان توضیح او وضاحت ز تاسو ته حکم چې کله مؤمن ایمان راړي د ایمان راړو نه مخکې د انسان د بدن اعضاء د خواهشاتو مطابق استعمالی او چلی یا د معاشره او د سوسایټي اما په جبه د انګلیش ته نو هم ناراضي سوسایټي معاشره مطابق دے چلی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمای چې پیغمبر کله د کافر او مشرکین ته وایي چې خدای یو دی نو دوی وایي چې ته خو عجیب خبره کوي. زمون پلاران او زمون مشران تر اوسه پورې را روان او هغه مونږ ته وایي چې خدایان ګڼ دي ته مونږ ته وایي چې خدای یو دی. دا کفر او شرک چې ډیرو خلکو په دنیا کې کړي دي دی وجه صدا د معاشره ده د ماحول له د سوسایټي ده او دا غي د وجنه د کفر او شرک لارې اختیار کړي. هغه کله نه پریدي مجبور یې د جذبات او د احساسات د ماحول او د معاشره مطابق استعمالي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته کوم خبرې کې دا خو موږ ته نه دی اوریدل. الان کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې الله جل شانه فرمایي کدی نقلی دلائل وګوري افقی دلائل وګوري آفاقی دلائل وګوري سماوي دلائل وګوري او وحی وګوري نو پاغه هر څه کې دادی چې مخکې انبیا تیر شي. انبیا کرام یو لوی سلسله د یغې ته نه ګوري د صرف او صرف د خپل قوم د کلی د رواج او د خپل قوم د رسم او رواج مطابق چلیږي چې څنګه یاغه مشرانو بت پرستی کوله داسې دی هم کوي. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې خدای یو دی نو دی بوي چې عجیب ده یو خدای دا ټول کارونه څنګه کوي. چې کله ټول کارونه نشي کولای نو خدای پسې شو. انسان خو سنه څه کارونه کوي او انسان خو لاسه کوي چې د خټکو بباغ کې د زمیدار چې کوم نه جنډه ودري کمیس او ډکی پکې ورکې نو غم کار کوي ګیدل هوته یری سنه زکار خو غم کوي. چې کله په هر سبانه پورا وی هغه خدای دی هر لحاظ سره چې په هر سبانه قادر وی هغه خدای دی. داغه قدرت ته د چا قدرت نشي رسیدي داغه علم ته د چا علم نشي رسیدي داغه حیات ته د چا حیات نشي رسیدي داغه رزاقیت پسې د چا رزق ورکول نشي رسیدي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي والله خیر الرازقین الله جل شانه بهترین رزق ورکون کې دی. مفسرین حضرات وایي د جمع د صيغه چې استعمال لري مطلب دا دی چې کله انسان هم ورکړه کوي سنس بل ته ور کوي. اگر که حقیقی رزق ورکون کې دا انسان نه دی لیکن بهترین رزق ورکون کې الله جل جلاله دی. د دې رزق خالق هم دی او د رازق ته د انسان تم د رزق دی ورکړی دی او ټول کائنات ته ورکړي او ټول مخلوق ته ورکړي. نو عرض می دا کول زما عزتمند چې د الله جل جلاله ذکر د الله جل جلاله بندگی ده. او دا غي مثال الله سي دي چې مونږ خو کله کله سوچ کوو مونږ وایو چې دا ذکر صرف او صرف په دې جبه دی. بس بعضی خلک د قران پاک د آیاتو تفسیر هم غلط بیان کوي. هغه وایي چې بس صرف په جبه باندې ذکر کې نو دا هر څه په دې کې هیڅ شک نشته چې ذکر کله مطلقاً استعمال شي نو دا غینه مراد ذکر لسانی وي یاد د الله جل جلاله لیکن همیشه د ذکر د یو معنا نه ده. بعض خلک داسې اوسم شته چې هغه ځان ته مسلمان وي مسلمان څه کوي بلکې په هغه پسې ګڼ مریدان ورپسې روان او هغه وایي कि बस मुझे अल्लाह का जिक्र हासिल हुआ, मुझे नमाज की ज़रूरत नहीं है, रोज़े की ज़रूरत नहीं है, ज़कात की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं जिक्र कर रहा हूँ और मेरा हर बाल और हर
عضو वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है, मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, इसलिए कि नमाज पढ़ने का मकसद तो जिक्र है, वो मुझे हासिल हो गया है. ये दरोग वही वे बखता है, दा सड़े गुमराह है. दा अल्लाह जल्ल जलालुहु जिक्र आगा देता वही चे कल ईमान दा मुसलमान पर जड़ की कुशी, दा ईमान पर दे जड़ की कुजीगी, بیا دا ایمان پر جڑ کے پروت وی او دا انسان دا بدن اعضانا دا غی ایمان مطابق دا اللہ جل شانو حقوق ہر اندام ادا کئی دا اللہ ذکر دے. تاسو بخیال کڑی بجلی پر دی تارونو کے رازی او بجلی او کہربائی قوت تے یو طاقت تے قوت دا بجلی پا مختلفو سیزونو کے دا دی ظہور پا مختلف انداز بانے کی. دی لوڈ سپیکر پسې شاته بجلی ده او چې کله دی لوډ سپیکر ته کرنٹ راشي د بجلی نو د دې کار بیا سي आवाज وساتي. پکی پسې شاته بجلی وي لیکن چې کله پکی ته د بجلی کرنٹ راشي لوډ سپیکر ته مرضی پکی ته چلاړ شي نو هغه بیا هوا کوي, حالتم بجلی ده. او په بلف پسې شاته بجلی ده چې بلف کې کله د بجلی کرنٹ را پرې نو هغه بیا رڼا کوي. دا هر یو سیس خپل خپل عمل وی دا غي ظهور په خپل خپل سیس کی. هیټر قسم شاته بجلی دا هیټر کمرے ګرمولو والا بجمی کی ته لګے چې په هیټر پسې بجلی کرنٹ را پرې نو بیا هیټر ګرم شي, بلکې بعضی هیټر داسي چوله چې پاغه باندې پخلې کی او په ایسی پسې شاته او په فرج پسې شاته پاغه پسې شاته بجلی دا چې پاغه کرنٹ راشي نو هغه خود کوي. په خپل ځای کې دغه بجلی د دې ظهور مختلفو صورتونو کې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه, هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایل چې دوا حدیث راته بیان کړیو, پاغه کې یو ما په خپل سترګو ولیدو د بل مونږ انتظار کو, او یو حدیث دا بیان کړو چې دا امانت الله جل جلاله د اسمان نازل کو فی جزر قلوب الرجال, د خلقو د زړونو پتل کې نازل کو. ایمان د انسان زړه ته کوشي. بیا داغه نه پس قران پاک الله جل شانه نازلولو د قران مطابق داغه ایمان چې کوم دنه قوت پروت ته داغه ظهور د انسان په بدن کې کی او پاغه باندې خلق عمل کوي. او بیا فرمایي چې بل حدیث دا بیان کو چې بیا به یو وخت راشي چې دغه امانت به د خلقو د ژوند نوزي, یعنی دغه ایمان به انتهایی کمزور شي او بیا به کمزور کیږي لکه څنګه چې پانغری کې انګار پروت وي او هغه بلې نه پاغه باندې خشاک نه چي نو هغه نه یې جوړیږي په اخر کې وزرونه بسره پاتې شي بیا هغه مرشي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایدویم حدیث مونږ ته بیان کو چې وخت به داسې راشي چې دغه امانت به بیا پورته کیږي, بیا به د خلکو د ړوند نه دا امانت اوسي. بیا دغه اثر بدای چې په معاشره کې به یو کس داسې نمومي چې هغه به د الله حق او د بنده حق په صحیح طریقې سره ادا کوي. خلک به وایي چې ها غفلان کی کلی کې یو سړی دی الکه داغه معاملات سم دي, زه چې لاړ شو هغه سره معامله وکړو. فلان کی کلی کې یو امانتدار او دیانتدار او امین سړی شته, تاسو وګورئ د قوم په مشرانو کې نن سبا په سرکاري عہدو باندې ګرځ اور پسې امانتدار سړی پاغه کې بیا به خلک چې کوم نه نو ګرځي, یعنی هغه پښتو کې متل کېږي چې د دارو د پاره به یو کس پګرانه ملایويږي چې هغه امین او امانتدار سړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمایل چې اول به داغه امانت مثال لاسي لکه څنګه چې د سړی د لاس نه انګار پروزي په خپل باندې او باغې نه پولې جوړ شي او هغه پولې چې کوم وینو هغه په ظاهر ښکاری غټه لیکن چې باغې کې ازغه یاستن نه باسي نو پروس داغه نه وبوزي هوا هغه هوای. تاسو به خیال کړئ چې کله د اور د وجنه د سوي د وجنه د انسان په سرمن باندې د بړبوکۍ جوړی شي غټ هغه ته شرمنی به هوا وي بکی یو بوي
نو د دې مثال مطلب دا دی چې ښکاری به یو سړی په ظاهر توګه باندې مؤمن مسلمان لیکن باغ کې به حقیقت نه هغه واسه پړسو وي. نو عرض می دا کول زما عزتمندو لکه څنګه چې هغه قوت کهربائیه بجلی په مختلفو اشیاءو کې داغه ظاهری صورت مختلف هغه مخه ترازی دغه سه د مؤمن پزړه کې چې کله ایمان او امانت پروزی نو داغه ظهور بیا په مختلفو طریقو سره کی. بیا د انسان په بدن کې جبه ده دا جبه بیا د الله په ذکر سره دا جبه رب اللسان وي ځکه کې ایمان ده نو په دې باندې الله الله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله استغفر الله د قران کریم تلاوت تسبیح ذکر او اذکار دا په جواب باندې جاری دنه ایمان دې دا غي ظهور په جواب داسي کی په دې جواب امر بالمعروف راځي د خو خبرو وینا په دې جواب نهي عن المنکر راځي د بدو کارونه منې کول په دې جواب باندې د دوه کسانو په منځ کې دروغه خبرې راځي دورانې نه د صلاح خبرې په دې باندې راځي د خیر خبرې تناوري دنه چې تاسو کې دیتا ته مشوره درکې دنه ایمان دی دا د خلکو خیرخواه دی ځکه چې دنه ایمان دی الله جل شانه باندې ایمان دی دی وای دغه کس زما رور دی مسلمان دی د په جواب باندې د خلکو مبارک دعا راځي چې الله ته خیر نصیب کړي ته امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بخنه وکړي مغفرت نصیب کړي د جبا په خ کلام باندې په خ گفتار باندې پاغه باندې جاری وي دا ایمان صدور په جبا باندې داسې کیږي دا د الله ذکر دی. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین د پسترګو کې بیا هغه ایمان هغه داغه نظاهری کی داسې چې د دسترګې په داسې زبانه لګي چې په کوم ځایونو کې الله جل شانه راضي کی ایمان دې پزړه کې کوم ځای چې الله جل شانه ناراضه کیږي هغه جواب باندې دروغ ناراضي غیبت ناراضي شغلی ناراضي د دوه کسانو په منځ کې داسې خبره کول شر چې دا دوه کسان په وجنګيږي دا د شر خبر ناراضي. امر بالمنکر او نهی عن المعروف ناراضي په جواب باندې کنزله فحشا بدګویی دا په جواب ناراضي ځکه پزړه کې دنه ایمان دی او که پزړه کې د ایمان نه علاوه بل یو شی وي به په جواب باندې مامجه به غلط استعمال سترګې د په خزه کې استعمالي اغه ځای چې کوم ځای کې الله جل شانه د کتون من فرمایي د په اغه ځای کې د سترګو نظر نه پروزي د چا عورت او پټ ځای ته قتل حالت سترګې نه لګي پردې زنانه باندې نظر پر استل حالت سترګې نه لګي بربند او فحش تصاویر او قتل ال تسترګ نه لګي ځکه چې پکې دنه ایمان دی هغه ایمان نه پریدي دې ته چې د دسترګ غلط استعمال شي هغه پسې جذبات محرکات هغه ایمانی دي ایمانی صفات سترګې په کوم ځای لګي د قران کریم په پاڼو باندې سترګو نظر لګي مور ته په نظر ګوري پلار ته په نظر ګوري استاد ته په نظر ګوري عالم ته په نظر ګوري خانقاهي ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانه په کعبه باندې رحمتونه نازلې او چې کوم یو کس په صرف قتل کوي نو په هغه باندې مغتم دغه برخه حاصلې د سترګې په بی ځای نه استعمالي ولې پکې د ایمان دی دا د سترګو ذکر دی وګونه ذکر کوي دا وګونو ذکر دا دی چې په وګونو باندې خبره اوري چې کوم ځای خبره کیږي هغه اوري هغه ستړي زړه خوشحال شي تنده هغه ته فراخ شي قران کریم تلاوت په اوري دا الله ذکر په اوري هغه په باندې خلګي امر بالمعروف په اوري نهی عن المنکر په اوري د واعظ او نصیحت خیر خبرې په باندې اوري چې کومه د خیر خبره ده د الله نوم سو کوالي هغه په باندې اوري او چې چرته کې فحش خبري وي ټنګ ټکور وي غنا وي سندري وي مزامیر وي هغه په وګونو باندې نه اوري ځکه چې دنه پزړه کې اوس ایمان دی هغه ایمان د دې سترګو غلط استعمال ته د وګونو غلط استعمال ته نه بریدي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا
مؤمنانو څخه تر اوسه پورې هغه غړی هغه ساعت هغه وخت نه دی راغلی چې د هغې زړونه د الله جل شانه ذکر ته نرم شي. د الله جل شانه ذکر ته یعنی مؤمن دی ایمان شته بیا د الله جل شانه ذکر ته زړه څنګه نرمېږي. حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله لار مالدار سړی او د کلی چودري و په باغ کې ناستو ټنګ ټکورې خوښو یاران دوستانو نشې تماشې وې کله به ټوله شپه په مجلس کې په دې فضول مجالس ګورونه بیا د شپې چې کوم دی نو یو ځل ستارې په جولۍ کې پروت دی هغه یې غږولو او جوټه ورته ورله چې پاسېدو په هغې باندې بیا ګوتې کېښوې بیا دا اواز تر غوږو شو. بعضې وایي چې د هغې آلې نه دا اواز راوتو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. تر اوسه پورې په دې مؤمنانو هغه وخت نه دی غللی چې د الله ذکر ته زړه نرم شي. نو وایي چې یا الله بس هغه وخت رالو هغه ساعت پاسېدو هغه شی واغشتو ځمکې ته یې راخلاص کړو هغه یې مات کړو او خپلو ملګرو ته یې وویل چې بس ما خو توبه وویسته الله جل شانه ته ستاسو څنګه خوښه ده. ملګرو ورته وایي چې ټیک ته ځکه چې دی استاد و د ټولو په یړه توبه وویسته الله جل شانه ته رجوع بیا په طلب د علم پسې سر شو. زما عزتمند خپل وخت هغه په دنیا کې د هغې نه کار اخیستل پکار دي. زمونږ په ملک کې زمونږ په علاقو کې الحمدلله د علم د زده کړې مختلف صورتونه دي لیکن بعضې مسکینانو او غریبانانو ته د تجارت کوي د تجارت د اصول نه نی خبر په حرامو کې مبتلا وي د ښځه وي د ښځې د حقوق ادا کول نی خبر چې کوم الفاظ په ژبه راوستل پکار دي کوم نه دي پکار کوم سره نکاح باندې اثر پروزي ماتېږي کوم باندې نه ماتېږي دا خبرې نه زده کوي او چې کله کار وشي او معامله وشوه پس د هغې نه دی بیا خپه پریشان بچی پیدا شول د بچو د تربیت په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات شته ارشادات شته دی په هغې باندې عمل نه کوي. د بچو د تربیت دپاره خو د ښځې د انتخاب نه او د واده نه مخکې د هغې طریقې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د داسې ښځې سره نکاح وکړه چې هغه دینداره وي. دا چې دیندار سره نکاح وکړي د هغې نه به بچي دیندار پیدا کېږي د هغې اخلاقي اثر به په هغې اولاد او په هغې بچو باندې وي او بیا د هغې نه پس چې کومه د خاوند سره محبت کوي د خاوند سره محبت کوي د هغې اثر به د هغې په اولاد باندې بروزي ښکلي اخلاق به په هغې کې راځي. بیا چې د مور او پلار د خپل اولاد دپاره حرام نوړی د هغې نه ځان بچ کوي خېټې ته یې نه ځي چې حرامه نوړی خېټې ته لاړه د هغې الټا اثر دی هغه بیا په نطفه باندې کېږي ځکه چې د دې خوراک نه وینه جوړ شي د وین نساس کې جوړ شي د هغې نه بیا اولاد پیدا کړي د هغې اثر کېږي په اولاد باندې او بیا هغه اثر چې کوم دی نو په هغه ماشوم کې وي د هغه داسې حرکات کې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل غلام ورته کجورې راړې د اوږې او نهرو کجورې خولې ته واچول هغه غلام یې داسې عمر یې هغه ته ویل چې ته کار کوه ما ته دومره مزدوري راوړه خراج. نو یو ځل هغه غلام دا کجورې راړې نو د خوله کې واچول نو غلام ورته وایي چې صاحب نن خو تا ناشنا کار وکړو نور کله چې ما سره راړو تا ما نه تپوس کولی چې دا دې د کوم ځای نه راړو نو ما به تا ته وی چې د فلانکي ځای نه فلانکي ځای نه فلانکي کار کې مې دا وګټلو نن تا تپوس ونه کړو. صدیق اکبر ورته وایي چې دا دې کوم ځای نه راوړی هغه ورته وایي چې ما د جاهلیت په زمانت کې کهانت کړی و د هغې اجرت زما په هغه سړي پورې پاتې و هغه راته راکړو زما کهانت زده نو. کهانت به دې ته وی چې جاهلیت په زمانه کې په مکه کې دا څیزونه وو یو سړی به ناست و هغه ته به خلک تلل او هغه به د مستقبل په باره کې ورته حالات وی تا سره به دا کېږي تا سره به دا پیښېږي ستا به دا کېږي دا ستا به دا کېږي حالانکې د غیب و علم الله څخه دی چاته پته نشته. نو د چاته څه کړي وو دغسې د ده داسې زدم نو دغسې یې کړي بیا هغه اجرت چې کوم مقرر کړی نو هغه ساعت هغه سړي نو ورکړی او بیا په دې موقع باندې هغه اجرت ورکو د کجورو په شکل کې نو هغه یې راوړو مالک ته مالک صدیق اکبر هغه ورته ښه
مطلب دا دی چې یو خو په کهانت باندې اجرت اخیستل دا حرام دی، بل کهانت ازدنو دا غلطه طریقه وا. هغه کجوره د ابوبکر صدیق صاحب خېټه ته تلی وا نو د نهارو زکه زر اچولی و تاسو نو کړي په دغه ورس به په دې خلک چې کوم نه نو ګوت منډله تر لري پورې حق پورې ځکه چې سړی خېټه خالی نو به الټیم نو ورځي او نه کوي به په ډېر مشکل باندې ځان ډېر زیات تنگ کو الټیو کې هغه چې سي خړلی وای بار ورځو. نو چې کله د انسان خېټه ته حرام لاړ شي هغه د بدن اجزا جوړ شي او د انسان د بدن اجزاونه چې کوم نه نو خلاصہ من سلاله من ماء مهین ساس کې جوړیږي د منی او دا غینه پیدا کیږي اولاد. د دې انسان د بدن د ټولو اجزاو اثر او خلاصه په هغه بچی کیږي چې کله حرام خوراک شوی دا غي اثر په دې باندې کی. نو عرض می دا کول زما عزتمند چې د بچی تربیت هغه د مخ کې نشورو شي. د بچو تربیت مونږ زمونږ عجیبه سوچ دی، یعنی مومن مسلمان خو هغه ته وایي چې هغه د الله جل شانه بندي او حقیقت ته په صورت باندې ترجیح ورکوي. مونږ صورت ته په حقیقت باندې ترجیح ورکو. زمونږ سرنن سبا د خپل بچو د خپل ځان د ظاهری بطن غم او فکر شتا، لیکن د حقیقت نه چې زما روح زما آخرت زما قبر دا غي وسکیږي دا غي نه، خو بس د دنیا دا مزه چې دا حاصل شي. د خپل اولاد د اخلاق او تربیت ابل رس چا خبره کوله چې بعضی زینو کې اکثر زینو کې دا سی وی چې دا په دې ختمونو کې یا په دینی کارونو کې دا مشران بوډاګان سپینګيري د مخکې د ځوانان رستوي دا ولې ما وته چې د ځوانانو تربیت نن سبا داسې شوی او دا د مشرانو خطا ده او غلطی ده او کپلار تربیت خکړي او زوی کوم اصل وی دغه شن بیا داغه د پلار خپل غاړه خلاصه خو د دې تربیت خطا ده الټه د مشرانو سم شوی ځکه هغه ته دغه کارونه خون ورکړي دي لکانو ته نور دلته ختم او شو پشپغ شپو کې د دیرونو کې ډیر رونه پکې ډیر درنه جمع بوا ما ته چاوي یو سو الکانو وی غي چې یو سو تراوي شو نه روان شو نو بیا په ګډ باندې مرګور نه پرې خل ځکه چې تاسو زئی تاسو سورلی داسې نه چې پر دې سورلی روانه کړی نو هغه وته وای چې نه مونږ خپل سورلی دا وداسه نو ماته یو کس وی پاره کې یو کس وی چې مونږ د شپو ته ودرېږو تراوته نو د شپو کې بدن نه د زمون ټول وخت سپین شي ځکه چې دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی 12 بجې تراویح ختميږي بیا پاره کې هر سالور رکعاتو پسې خبري دا ولی دا په مونږ کې تن آسانی پیدا شي بس هغه کار راته خیا چې خېټه پکې آرام وي پکې خوب وي پکې راحت وي پکې هغه کار راته مخه چې پاره کې تکلیف مشقت وي د بچو د غلط تربیت د وجه نه بچو باندې مو خدمت نه کوو بکور کې حالانکه بچو باندې خدمت کو چې هغه خدمت کې عادي شي بچي مونږ سختۍ ته نه چو بلکې کله د پلارې په داسې ځای کې ناشتي چې هغه خراب ځای او دا کمسل زوی چې کوم نه په کرسي باندې په صوفه باندې اعلی ځای کې نولي هغه لوی وي تکړه وي دا عمر 15 کالې 14 کالې 13 کالې هغه ځوینه پلار جوړ کړی دی او دا پلار وته په منځله د زوی شوی اولاد خو دې د بار شي هغه د پلار خدمت او دا چې کله ته داغه د جسم او د بدن خیال کې داغه د روح د دین او د مذهب او د آخرت خیال نه کې د دې بچي اخلاق تا تباک خو بچي ځان سره بیاي چې کوم ځای کې خ مجلس ته وړي زیړي دي حالت تا بچي د لاس نه نیولې دي دا کوم زمونږ فضلا بعضي حفاظ قراء هغه خپل ماشومان بوزین چې زما مرګري نه زه ته هم چې دا ماشوم نه خرابو ما د اخلاق متواګو چې ته دعوت تزي ته ماشوم د ګوتې نه نیولې دی په غزا کې د کینولو اوس د نتاغت د خېټه خون ورکو د خو خوراکونو د شلو شي د ته کار نه کوي بلکې د بدا خون غشتي د دې خلک ستاده وجه عزت کوي چې دا زما د استاد زوی دی
نو بیا به دا ماشوم په ذهن کې دا کینی چې دا ټولو خلکو ته خو ډېر ګران او معزز کس بیا به دې ښه کار نه کوي. بعضې خلک داسې وي مونږ ته پرچۍ راځي باقاعده د هلکانو د جینکو د طرف نه چې ما ته پلار وایي چې روژه مه نیسه ځکه بچی صحت به دې خراب شي. بعضې ته پلاران وایي چې امتحان ورکوې اوس د پیپرې دي روژه مه نیسه ځکه چې روژه ورکوې نو بیا به امتحان ته تیاری څنګه کوي. نو د امتحان د سکول د دنیا د امتحان دپاره د الله جل شانه د عبادت دپاره تربیت هغه به پرېږدي. کله په هغه باندې هغه روژه فرض شوي هغه بلوغ ته رسېدلی هغه جنۍ بلوغ ته رسېدلي او دا پلار او مور د غلط تربیت د وجې نه په هغه هلک او جنۍ باندې روژه نه نیسي چې صحت به دې خراب شي بدن به دې کمزوری شي بیا به کار نشي کولی بیا به محنت نشي کولی بیا به په امتحان کې ناکامه شي. دا د خپل اولاد سره ظلم دی او خپل ځان په خپله هلاکت ته غورځول دي. قرآن کریم کې دا کافر او مشرکینو ذکر راغلی دی چې چا به خپل اولاد قتلول وجل هغه جسمانی قتل کې مبتلا و ایو د خپل اولاد روحانی دینی او مذهبي قتل دی او روحانی او دینی او اخلاقی او مذهبي قتل دی چې داغه اخلاق ختم کړي داغه دین او مذهب نه هغه لرې کړي. بلکې بخاری کی دی صحیح بخاری کی حضرت عمر رضی الله عنه څخه بعض خلک وایي چې ماشومان باندې روژه نیول څنګه دي نو چې کله بالغ شي بیا خو به روژه فرض ده. او زه تانه تپوس کوم چې کله سړی باندې مونځ فرض شي لکه نن دی بالغ شو او د دې نه مخکې دی یو مونځ نه دی کړی نه و د پلار د مونځ سبق خولی نه په قیام ودرولی نه په رکوع کړي ده نه سجده زده ده هیڅ یې نه دي زده نو چې کله پې نن فرض شو نو دی به صحیح مونځ کولی شي نشي کولی مونځ یې کتلی نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی مرو اولادکم بالصلاة اذا كانوا ابناء 7 واضربوهم عليها اذا كانوا ابناء 10 او كما قال عليه الصلاة والسلام. خپلو بچو ته د مز امر کوي چې کله هغه د 9 کالو شي او چې کله د 10 کالو شي نو بیا په مز باندې وهي چې د 9 کالو شي بیا ورته امر کو یعنی دغه وخت کې د تربیت شروع شو د مز بیا ورته امر کو چې بچې مز کو سبق ورته ښیه د سهار دومره رکعات دي د ماسپښین دومره دي د مازدیګر دومره دي د ماښام دومره دي د ماسخوتن دومره دي چې دا ماشوم تربیت واخلي ټریننګ شي. ته د هغه د سکول خیال کې چې هغه دنیا ده او د هغه د مز خیال نه کې چې هغه دنیا هم د آخرت دواړه دي. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ اس سے اس کی زندگی پاکیزہ زندگی بن جائے گی اس کا دل خوش ہوگا اس کی زندگی اطمینان اور چین سے گزرے گی چې کله د دینداري د مزګزاري د الله جل شانه سره تعلق وي د دنیا خی او د آخرت مخ هغه په داو لګي د دنیا هغه پته لګي نه یو موهوم شی دی چې هغه به څنګه بني دا غي ته فارغ. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د 9 کالو شي نماز وته خي چې د 10 کالو شي نو بیا وحی په مزبانه ځکه چې دی بالغ شو او بالغ کیږي د 12 کالو په عمر کې کله کله ماشوم او جنۍ کله بالغیږي د 9 کالو دا عام نه دی لیکن اقل وخت دی دا د 9 کالو په عمر کې جنۍ بالغې دي شي او د 12 کالو په عمر کې الګ بالغې دي شي. حضرت عمر ابن عاص رضی الله عنه د 12 کالو جواده شو بیا د 12 کالو بچی شو عمر ابن عاص د دو عمر چې 45 کاله کېدو نبی نو سیم شو د دو د زوی په منځ کې د 12 کالو فرق دی. عبد الله ابن عمرو ابن عاص دا څه کې دی صحیح بخاری کې یو قول ذکر شوی دی چې وای مونږ د 22 کالو د 23 کالو یو زنانه ولید چې غنیا و د 23 کالو نو حضرت عمر رضی الله عنه قول امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی چې د رمضان میاشت یو نشئی و صغرا واستې شو شراب اسکل دا شرابي د پاره حد ده چې هغه باندې شراب سکل ثابت شي اقرار سره یا گواهانو سره نو باغه حد جاری کې چې کله په حد جاری کېدو نو حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین و تو فرمایل چې بدبخته تباشه زمونږ خو د ماشومان هم روجي او ته په رمضان کې بیا روزم نسی او بیا نشک
حالته کې دا قول د عمر صاحب زمونږ د ماشومان هم روزي دي او دا قولم په صحیح بخاری کې شته دی چې زنانه وایي چې کله به مونږ په ماشومان باندې روزي نیوي نصوم صبیاننا ہم اپنے بچوں سے روزے رکھواتے تھے نیوی بمو بیبانی چې روزي نیسي ترغیب ورکول او چې کله بیا ماشومان خوراک سکک پسې به جړل ځکه چې ماشوم یا خو وخت په وخت واړي چې بیا به جړل نو موږ به ته ګوډیانې مخې ته کې چې دې سره لوبې کوي بیا به ګوډیانو سره مشغول شو بیا به روزه ماښام ته ورسو داسې حالت ته ماشوم باندې چې هغه حالت یې ابتر دی هغه بیل شي خو کم از کم ته ترغیب خو ورکو چې بچې رمضان روزه ده خلک روزي نیسي پخوا به واړه ماشومان چې پښمني ته به خوشحالېدل به مور او پلار ته وایي چې ما به خامخا پښمني ته باسي اوس چې پاسې نو هغه ذهن نه مني ځکه چې ماحول ټول خراب دی معاشره ټول خرابه ده نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا د مور او پلار ذمہ داری ده چې څنګه ته داغه د جسم خیال ساتي داغه د دنیا خیال ساتي داغه د ظاهري بدن خیال ساتي دا ساته لیکن داغه دین داغه عقیده داغه ایمان داغه اخلاق په دې سيزونو باندې مقدم دي دا اول به د ایمان خیال ساتي اول به د دین خیال ساتي اول به د آخرت خیال ساتي اول به داغه د تربیت د روحاني د اخلاق او داغه خیال ساتي بیا ثانیاً دویم نمبر چې کوم دینو بیا د دنیا دی قرآن کریم کې الله پاک دغه مرض د انسان ذکر کړی دی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا تاسو دا کوي چې تاسو د دنیا ژوند ته په آخرت باندې ترجیح ورکوي حالانکه دا خو نه ده پکا دنیا کې وخت تیرې نو د دنیا کې ستا خپله برخه د هغه اخله خوراک کا کو جوړې جامې اچوه مال ګټه لیکن دغه دنیا په دین باندې سورومه دغه دنیا په دین باندې مقدد کومه دا دنیا په آخرت باندې وړاندې کومه آخرت